अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून तल्फ़हु वुजूहहुमुन नारु व हुम फ़ीहा कालिहून। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फ़कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून। क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ضالين। रब्बना अख़रिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मा इज़्ज़तमंद हाज़िरीन, दा द सूरह अल-मोमिनून दा 13वें सिपारे यसो आयात करीमा मा तिलावत कलो چې په دې کې الله جل شانه د یو خاص موقع خبر مونږ ترا کوي چې د دې دنیا د زندګۍ ټول انحصار او د دې ټول رزلټ او نتیجه د دغه ورځې د پاره نه په دغه ورځې بخکار کیږي او په هغه ورځې باندې بعد د انحصار چې هغه ته په زمنګ په لغت کې زمنګ په اصطلاح کې قیامت ویل شي. د قیامت د قائمېدو د پاره نه الله جل شانه یو داسې نظام او قاعده مقرر کړل چې لکه څنګه چې اوس منګه په دنیا کې ګرځو خپل روزګارونه خپل کارونه خپل مسودې او خپل خونې صلاحګانې کوو. دغه رنګي ناڅاپه چې کله په شپېلۍ کې پوکې وکړي شي دا دنیا به بالکل درهم برهم ختم شي. نه به دا اسمانونه وي نه به دا ځمکه وي نه به دا غرونه وي نه به دا حیوانات وي نه به انسانات وي ایس بنئ ټول به ختم شي.
دویم ځل بیا به په دغه شپېلۍ کې پوکې کړی کېږي چې هغه دا څومره زیروح اشیا دي دا به ټول را ژوندي شي. هغه که د غره لاندې دی که په سمندر کې دی که د یو حیوان په ګېډه کې په دنیا کې دی او که په هر صورت کې چې دی په دنیا کې ختم شوی وي هلته به حاضر شي او ژوندي به شي. نو په دې آیات کریمه کې چې د کومې شپېلۍ د پوکي ذکر شوی دی نو په هغې کې د علماو رای مختلف دي. ځینې وایي چې دا هغه اولنی شپېلۍ وهل دي، لیکن غالب او قوي رای دا دی چې دا د دویم ځل سره شپېلۍ وهل دي چې په هغې سره به حشر کېږي، ټول به را ژوندي کېږي او میدان محشر ته به ټول را غونډېږي. الله سره به ټول پیشي کوي او هغه ته به مخ کېږي. ځکه خو په دې کې یو حدیث شریف کې دا راغلی دي چې د قیامت په ورځ د ټول عالم په مخ کې یو سړی به راولي، یو لوړ ځای ته به یې وخېژوي او اعلان به وشي چې دا فلانی د فلانی زوی دی، دا فلانی د فلانی زوی دی. په دا د چا حق وي، په ده باندې د چا قرض پور وي، هغه د راشي را مخکې دي شي او هغه د خپل حق د ده نه واخلي. دغه رنګې هر یو کس سره به دا معامله کېږي. داسې نه چې تا به بوځي او ما به پرېږدي، ما به پرېږدي او تا به بوځي، داسې نه کېږي. هر یو کس به همدغه شانتې مخامخ کېږي. یو طرف ته د دنیا په مخ چې څومره انسانان راغلي دي دا ټول که هغه مخکې تیر شوي دي او که موجود دي او که راتلونکي دي دا ټول به موجود وي. د هغې په مخ کې دا سړی به په یو لړ ځای ودرولی شي چې ټولو ته ښکارېږي او دا اعلان به وشي. نو دغه ډېر د افسوس او ډېر د حسرت مقام دی. سړی به رامخکې شي، را به شي، هغه به دعوه وکړي چې د زمانه غلا کړله، د زمانه په زور جیداد نیولی دی، د زمانه په زور دا شی اخیستی دی، د زمانه په ډوکا اخیستی دی، د زمانه په ټاګۍ اخیستی دی، د زمانه په دروغو اخیستی دی. خو یو څه طریقه باندې دا شی زما په ده باندې پورې دی او د هغې دې زما سره د انصاف فیصله وکړی شي. نو دا داسې موقع ده چې په دې موقع نستا ورور، نستا پلار، نستا زوی، نستا ښځه، نستا یار دوستو، هېڅوک ستا په خیر ښېګړه نشي راتلی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې موقع باندې به چې که چېرې دا حساب کتاب شروع شي او د یو سړي د پلار په ذمه باندې حق پاتې شوی، د پلار په ذمه، دا زوی به داسې خوشحاله وي او را به شي په دې دغه باندې چې زه د پلار نه د خپل حق واخلم. که د پلار د زوی په ذمه پاتې شوی وي هغه به خوشحاله وي چې زه د زوی نه اخلم. په دې دنیا کې که زوی ستا نه څه واخلي ته وایې یاره بس دی کې هغه چې را ګټه وټه کوم دیس بیلې کوم پروا دې نه هغه ته داسې پرېږدي. هلته به دا د ذرې شیشي
حساب کتابی او غبا ستا په خیر خېګړه راځي حدیث پاک کې دا راځي چې یو سړی عمل نامه راته خو یو داس شری چې هغه حساس شری په ګوتو باندې نیوي کیږي پسترګو لیدل کیږي لیکن ذره څومره شری ډېر معمولی چاړو داغه احساس نکیږي داغه هغه نیول نکیږي داغه محسوسیږي داسې نسړیتا د ذره مقدار له هم ستا عمل نامه د نیکي درنوا بس تا ټیکټ میلاو شو د جنت او دغه د ذره مقدار لا چې ستا دغه سپکوا د نیکي تل سپکوا د بدای درنوا بس د هلاکت او د تباہی سره ستا بخښ نو الله جل شانه په دې آیات کریمه کې موږ ته دغه ورځې هغه ټول تفصیل او ټول واقعا سچ کیږي سچ مخ کیږي سچ د سر کیږي هغه موږ ته بیان کړی دي فیضان وفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ کلا چې په دې شپېلې کې پوکې وکړې شي اسرافیل علی السلام پاغي کې پوکې وکي فلا انساب بینهم یومئذ نو په دغه ورځ باندې دا نسبونه دا قریبي رشته دا ټول به ختم شي دا رشته ناته به ختم شي پلار به د زوی تپوس نه کوي زوی به د پلار نه کوي په دنیا کې خو کستا خپل هم نوي پردې سړی وي خو چې کله د غسر زور زیاتې شوی وي ظلم شوی وي ستا هغه باندې هم ترس راځي رحم دې پړل کې راځي د غسر دې همدردي پیدا کیږي دا غم متعلق ته ډېر د غم اظهار کوي چې را دا غسر خپل غم شریک کوي چې را د سره زیاتې شوی دی ظلم شوی دی لیکن الته هغه رشتې چې هغه ډېرې نږدې دي لکه پلار دوی شو ښځه خاوند شو رور شو دا ټولې رشتې ناتې چې کوم دي دا به منقطع شي دا به ختم په بل آیات کریمه کې الله رب العزت فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه دا ورځ دا چې په دغه ورځ باندې یو سړی به د ورور نه تختی د مور نه به تختی او د خپل بیبي نه ښځې نه به تختی او د خپل زوی نه به تختی په دنیا کې خدا ډېرې نږدې رشتې دي او یو بل سره ډېر په یو بل باندې ښه پورا اعتبار او باور وي لیکن التبدا د یو بل نه تیخت کوي دا تیخت ولي کوي با د دې تیخت وجه سره داغه وجه دارا چې دې ورور به د ورور سره ظلم کړي زیاته به کړي داغه حق به والی دې پلار با د زوی سره زیاته کړي داغه حق به والی داغه سره به بے انصافي کړي وي په زامنو کې به یو ځای چې کم دی هغه به بادشاہ کړی وي او هغه بل ته چې کم دی نو د ګجر او د شپنکی حیثیت نه ورکړي حالانکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو سړی راغی ورته وایي چې یا رسول الله زما دعا یا درې زامن دي پاغه کې د فلانی ظلما یو اسور کړل چې دا ډېر عمده او ډېر اعلی نسل والا استه زول دا ورکوما خو خزه میرا تداویل چې ته دل دا اسور کوي نو تلاړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې گواه کا داغه په حضور کې په موجودګۍ کې دا ازدلت ورکا دیس بیل دی چې هغه په دې گواہی چې سبا
دا نور رونه تنگئی نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي ته چې آیا ستاسره نور دغه شانتي اسونه شتا چې هغه نور زامن الله ورکی؟ هغه نور زامن چې دي کم دي چې غولم ورکی او چې نه بس دغه یو استره څه خو د نظر ډیر خوشاله ما دا زما ډیر تابعدار دی خدمتګار دی پلانې دی ډیږي دلته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د ظلم باندې تما گوا کوي په ناروا کار باندې تما گوا کوي دا ناروا او بیا ما به گوا کوي چې زباغي کی گوا شمه دغه رنګي حق با د یو زی پلار وهلې ناغه با پلار به دغه زینه تختی هغه زینه به پلار تختی اسنا چې ما راګیر کی دلته خو نه پټې دشته ده نه رشوت چلی دشته نه سپارشته او نه خپل طاقت خو دلشته حسنا ما راګیر کی ما چې سکړی دی ما په دنیا کې سلک ډیر ذخیره جمع کړل ډیر نه وس واخلی چې هغه واخلی نو بس هغه وزي جنت ته او زما دی بل طرف ته دا پلار به د دې وجنه د دې جنه منډي دغه رنګي ورور به د ورور نه منډي وای تختیبا د ورور حق به والي د ورور سره بے انصافي کړي د ورور سره زیاته کړي ظلم به کړي دغه رنګي د خزي چې کوم حق ده هغه حق به د غصب کړي نیولې الله دې معافیو کی زمونږه پدې معاشره کې پدې دغه کې ماحول کې تقریبا 99% خلک پدې کې گرفتار دي یو کم سل کسان پدې کې گرفتار دي لکه دا خبره ده چې ستاره دې زنانا چې کم مہر ده مخکې خو به زمونږ په دې علاقه کې داسې کېدله چې پلار به دغه ولګېده هغه نه به روپۍ واخیستلې نو څه به په ګاڼو کې ورکړې ګاڼه به پې وکړله او څه به چې کوم دی اخوا دېخوا کړلې او هغه به هسې د اوبو نه پورې را پورې کړله هغه لوره رسخت به کړه وایي زه بس خبره وچه شوله او دا زما ښه یاد شي ډېرو خلکو دا روپۍ به واخیستلې او ګاڼې به پې اچولې او کرې به یې پیسه کول او کرې به یې پیسه کول دا لکه خالصه چې ستا په اخور باندې یو ډانګر ولاړ او ته خرڅ کړې او د هغې پیسې بیا ته څنګه استعمالوي دغه شان به دا پیسې استعمالول اوس خو شکر دی هغه قصه ختمه ده لیکن کومه مهر چې د دې خاوند په ذمت دی که هغه په نقدیت کې دی او که هغه په سونه کې دی او که په چاندۍ کې دی او که په نور جیداد کې دی هر څه کې چې هغه کې مهر ورکړی مهر کم په څه باندې نکاح تړلی وي په کومه باندې هغه شی د هغې حق دی دا مهر اکثر تقریبا چې ټول نه نو په سلو کې یو کم سل کسانو دا مهر د هغې غصب کړی اخیستی هغه زړه نه وي او که نه وي تا تې اخیستی وي نو هلته به ته د هغې نه تښتې د هغې نه به تښتې د خپلې ښځې نه ولې به تښتې چې هغه دې راټینګوي او خپل مهر خپل حق د نه غواړي نو هغه کې چې تا راټینګ کړي او ستا نه دا واخلي نو هلته خو ستاسو نه سونه شته دی نه چاندي شته دی نه درسته روپۍ شته نه درسته ریالونه شته نه درسته درهم شته هېڅ نشته څه شی به وي ستا اعمال به وي نیک اعمال به وي که فرض کا ستا نیک اعمالو باندې هغه شی قرض پوره شو ډېره ښه ده که پوره نه شو نو بیا د هغه چې کومه ګناه ده هغه به راخلي او ستا په ولو باندې او په سر باندې به هغه امباروي نو هلته به بیا ته په پردي ګناه کې تیرې
هغه به خدای خبر دی قتل کړی زنا به کړی شراب به کړی سکار به کړی وي او داغه ګناه به ستا په ذمہ راشي نو ته به په هغې کې بیا ګرفتاري نو په دې وجه باندې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه دغه رنګې د چا دوه بیبیانې دي درې دي په هغې کې عدل نشته انصاف نشته په هغې کې عدل او انصاف نشته د یوې سره چې کم دی نو ستا محبت دی مینه ده او هغه بلې ته چې کم دی نو د مزدورې په حیث نه ګوري ویله ښې ښې کپړې ښې ښې پیزارونه ښه ښه خوراکونه ښه ښه نعمتونه راوړې هغه دې د زړه پورې ده لیکن دا بله چې کوم ده نو هغه دې هسې ګرفتاره کړله په جیل کې دې ځان څه ساتله نو ته به د هغې نه بیا خامخا تښتې هغه به خپل حق د نه غواړي خپل شی به د نه غواړي چې زما حق تا ولې طرف کړی دی زما حق تا ولې وهلی دی زما حق راکوه نو یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم نو په دغه ورځ باندې با دا رشتې ناتې دا نسبونه او دا کم ورورولي خوروالی او دا قصې مسلې چې دي دا به ختمي څوک به دا نه وایي چې ته د ورور نه ته د پلار نه دا ستا زوی نه دی ته د پلاني زوی نه دا به نه دا ته بالکل لکه بالکل چې یو بل نه ناشنا یو بل اړو پیژني سره کوشش به دا کوي چې زما حق په پلار راووته چې ما دا غنه واغسته کوشش به دا کوي چې په ورور باندې زما حق رالی په یو خپلوان باندې په مور رالی په ښځه باندې زما حق رالی خو چې ما ته خپل حق واغستی و زه پورې وتی و هغه دې ډوب شوی داسې حال دی دلته خو ته په خپل څونه خفه کېږي د هغې دپاره څومره دروغ رښتیا وی د هغې دپاره نه د هغې که ډېره ناروا کړي ته د هغې دپاره نه څومره منډې تړلې وایي چې په ده باندې دا جرم شته نشي او د هغې دپاره دروغ وی پیسې هم خرچ کړې د هغې دپاره نه هر قسم له منډه تړله کوشش کوي چې دی په مجرم ثابت نشي او په ده باندې جرم را نشي لیکن هلته به دا شی نه وي دا به بالکل ختمي د دې خبرې باندې څه پروا نه نو دا داسې ورځ ده فلا انصاب بینهم یومئذ په دغه ورځ باندې به دا نسبونه دا رشتې دا ناتې ختمي ولا يتساءلون د یو بل نه به تپوس نه کوي چې څه کې څه د څه وشو ته څوک یې څه کوې څنګه چل د سره وشو څه کول غواړې دنیا کې چې یو بل سره څوک میلاو شي په لار والې کې وایي چېرته روان یې کوم ځای نه رالې څه کوې څه دې روزګار دی هلته دا خبرې اترې به نه وي نو دې خبرو ته اړو څوک سمیږي نه هر یو باندې به خپل غم او خپله سختۍ او خپل دغه کې به پروت مبتلا وي لیکن دا د هغه خلکو د پاره د چې هغې د ایمان نه خالی وي دا حال به د هغه خلکو وي چې هغه د ایمان نه خالی وي ایمان پکې نه وي کومه چې ایماندار دي مؤمنان دي د هغې به داسې حال وي چې الله جل شانه الحقنا بهم ذریتهم چې د هغې اهل و عیال د هغې بچي د هغې خپل خپلوانه چې څومره مؤمنان دي د هغې سره به غوټه ورسره وي د هغې سره او کومه ماشومه یا ماشوم چې ستا په ماشوموالی کې مړ دی په دنیا کې نو هغه ماشومان به د هغو سره به ابخورې ورسره وي پیاله یې به غټې غټې
کټوري بور سره یو پاغي کې وری جنت وبي او ګرځي با په دې محشر کې خپل مور او پلار وګوري چې ځا عقیبته کې شوي چې موږ له دا وورکو نو د مؤمنانو حال او شان بداسي وي په داسې حال کې به مؤمنان خو الا چې هغه د ایمان په تقاضو باندې په دنیا کې پورا ثابت شي دغه ورځې هغه نچول د اعمالو په اعتبار سره فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون یو ذره هم چې چا عمل نامه د نیکی درنوا فاولئک هم المفلحون هم دغه کامیاب دي داغي کامیابی دغه دا چې داغي د نیکی تلا درنوا خطلا داغي متعلق علماء او مفسرین مختلف رائے پیش کړي چې آیا دا کما اعمال چې تلل کېږي نو ځینې وایي چې دلبا جزء او شکل او ورکړی شي دغه عمل لبا شکل ورکړی شي د هر یو عمل به ځان له شکل وي د نیکۍ چې څومره اعمال دي د هر یو عمل به ځان له شکل وي او هغه به په دې تله کې تللی کېږي او ځینې وایي چې نه دغه انسان به په دې تله کې تللی کېږي دغه انسان به په دې تله کې تللی کېږي خو کله چې د ایمان مضبوط و عمل صالحای نه مضبوط و نو کدا وچ د لونګو ډکې وي خو چې کله دې تلې ته ور واچولی شي نو دا به په ځمکه باندې دا تله پرته وي دا به دومره دروني او هغه به ایمانه کافر ملحد چې هغه د غره مقدار له پیړ او غټ وي لوی سنډه هاتي د هغې مقدار له غټ هم وي لیکن چونکې هغې کې د درنوالي هغه کمه ماده چې ده هغه څه شی دی ایمان دی او ایمان پکې نشته نو کله چې هغه دې تلې ته وخېږي نو هغه به الله لکه د بوسو یو پانډوکې هغه به داسې وي نو هغه په هر صورت هر یو طریقې سره چې وي نو دا اعمال به تللی کېږي او د هغې مطابق به هغې ته جزا او سزا ورکړی کېږي ومن خفت موازینه او چا چې د چا تله چې د نیکۍ سپکه وخته د چا چې د نیکۍ تله سپکه وختله فاولئک الذین خسروا انفسهم دا هغه کسان دي چې دیو په زیان کې په تاوان کې پرېوتل او دیو خپل ځانونه په خپله په تاوان کې او په زیان کې اچول دي فی جهنم خالدون دیو په جهنم کې همیشه په جهنم کې به دیو همیشه وي دا د هغه چا دپاره چې هغه بې ایمانه او ملحد کافر مشرک وي تلفح وجوههم النار چې په دې جهنم کې د دیو د مخونه به دا اور سوځوي او لتاړی به وهم فیها کالحون او په دې کې به دیو ډېر بد شکله وي د هغه بد کالح لغت کې د هغې وضاحت کوي په دې طریقې سره چې د ده دا بره شونډه به پورته ختلي او لاندې شونډه به چې وي نو هغه به له دې ځای نه ښکته راویدانه شوي او زنګېږي به دته دا داړې به چینګې ختلي نو دا ډېر بد شکله او ډېر بد صورته او ډېر بد په نظر راسي نو دا د ده دا شکل به یې داسې وران کړی وي او داسې ګډوډ به وي چې په هغې سره به چې کوم دی د ده شکل ډېر بدنما بدخونده وي علم تکن آیاتی تتلا علیکم د زجر
په طریقه هغه ته بداویل شي اے تا ته زما آیاتونه نو راغلي پتا باندې زما آیاتونه چا نو تلاوت کړي تا ته پتا نو لګېدلی چې دا ورځ راتلونکې دا په دې ورځ به زما د دې حساب کتاب د ما سره د اعمالو کېږي ته نه وي خبر کړی او بیا هم تا دا ګناه کوله دا غلطي دي کوله دا کار دی وران کولو تا ته زما آیاتونه نو راغلي علم تکون آیاتی تتلا علیکم زما آیاتونه تا ته نو راغلي ته چا درته نو ویلي لوستلي نو تا باندې فکنتم بها تکذبون فکنتم بها تکذبون تا په هغې پورې مذاق کولو او تا د هغې نه انکار وکړو تکذیب دې د هغې وکړو تا د هغې انکار وکړو څه مطلب عمل دې پې ونه کړو یا دې په ظاهره باندې په ښکاره باندې د هغې نه انکار وکړو چې دا نه منم نعوذ بالله دا د الله کتاب نه دی دا د الله حکم نه دی داسې د انکار وکړو یا دې عملا په هغې باندې چې کوم د انکار وکړو عملا د هغې خلاف دې وکړو نو مطلب دا چې دا ته نه منې ځکه که نه ته دا نه منې ځکه د هغې خلاف عمل کوي قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين په دغه ځای کې به دې ووایي اے الله ستا آیاتونه راغلي وو ما ته بیان شوي دي ما اورېدلي دي ښه د هر څه نه خبر شوی وم لیکن غلبت علینا شقوتنا زمانګه بدبختی په موږ باندې غالبه شوه بدنصیبي او بدبختی په ما په موږ زیاته شوله او د هغې وجې نه موږ هغه په خپل عمل کې رانوستو په هغې موږ عمل ونه خپل لته د هغې یقین موږ کوز نه کو غلبت علینا شقوتنا د هغې د بدبختی په وجه باندې زمونږ اوس دا حال دی وکنا قوما ضالین او مونږ بې لارې قوم وګرځېدو مونږ بې لارې قوم نو بیا به دې دا تقریبا دا جهنمیان به څو ځله درخواستونه مختلفو کی لیکن دا درخواست دیو کوي ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اے رب زمانګه موږ د دې جهنم نه وباسي او که بیا موږ دغه رنګې ګناه وکړه دغه رنګې موږ بیا غلط عمل وکړو فإنا ظالمون موږ به ګناهګار یو موږ به ډېر سخت ظالمان یو نو الله جل شانه با د هغې د دې درخواست په جواب کې دا وفرمایي اخسؤوا فیها ولا تکلمون سملی لکه سپي ته چې سړی وایي کورې شه مه راځه راپسې کورې شه دغه رنګې دې ته د لخسؤ اصلي خپله بنیادي دغه دا ده چې کورې شه ته لا ما پسې غاپې او ما پسې راځي ته لا ما ته درخواستونه کې ته ما ته لا کوم دی د رحم درخواستونه کې سمله په دې جهنم کې ولا تکلمون خبر را چې خبرې ونه کړي د هغې نه بعد بیا د دیو د خبرو کولو هېڅ قسم لا دغه به نه وي طاقت به نه وي نه به کولی شي نو دا یو ډېره د حسرت او ډېره د افسوس موقع ده چې په داسې وخت کې الله جل شانه د دیو هغه رحم درخواست قبول نه کی په دیو باندې هیڅ قسم لا ترس او رحم را نشي نو دا به ډېره د حسرت مقام وي بیا انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین بېشکه زما یوه ډله زما د بندګانو نه یوه ډله وه چې هغې به ویل ربنا آمنا ای الله موږ په تا ایمان راوړی دی فاغفر لنا موږ وبخې ورحمنا په موږ رحم وکړې وانت خیر الراحمین
تا بهتره او غوره رحم کوونکی. فاتخذتموهم سخریا، نو دغه کسانو پورې به تاسو مذاق کولو، ملنډې به هم پورې کولې. چې ګوره دیو چې کاندې راغلي دي په جماعت کې په ګوټ کې ناست دي او څه کوي تسبیح اړوي او څه کوي ذکرونه کوي او منځونه کوي او څه کوي او څه کوي، په هغو پورې به تاسو ملنډې کولې. چې هغه کوم زما بندګانو او زمانه یریدونکي وو، په ما ایمان راوړی وو او زمانه بخنه غوښتله، په زمانه زما رحم غوښتو، هغه کسانو پورې تاسو ملنډې او مذاقې کولې. حتی انسوکم ذکري، دومره پورې په دې خپل دغه کې تاسو مس شوئ او دومره زیات حد نه واوښتئ چې زما ذکر او زما یاد درنه هیر شو. وکنتم منهم تضحکون، او تاسو په هغو پورې خندا کوله. اوس چې کم دی تاسو له موقع داسې راغله چې هغې به هم په تاسو پورې خاندي، په تاسو پورې ملنډې کوي. په دنیا کې تاسو په هغو پورې خندل، د هغې په عمل پورې به تاسو خندل او هغې عمل تاسو ته ناقص او کمزوری بېکاره ښکارېده. اوس تاسو ته ستاسو دغه ښه عمل چې په ذهن کې ستاسو ډېر ښه او اعلی و، د هغې مزه تاسو وڅکئ چې څنګه مزه یې ده. نو الله رب العزت دې زموږ د ټولو ناصر او حامی شي او الله دې موږ ته هغه عمل نصیب کړي چې په هغې باندې زموږ فلاح او نجات موږ ته میلاویږي. واخر دعوانا الحمد.